دا روژه تېره شوه خو زه د 50 تورپو د چرګانو خپې یوېسم یا ډینډې وېسم په هغې زموږ 2 شپې 2 روژه ماتې 2 پېشمني مونږ کوو. ګرانو کتونکو دا یوه زنانه چې غربت را په مخه کړې ده. ما چې کله سټوري وکتله نو یو پېره دلته کې راغلې وه دې ځای نه سودا وړې او زه دې زنانو ته یم ګورې دا چوړی نو دا زهر دي چې خاغدار نه یې. اوس دې زنانه چې وړلې ده نو هلته کې په سبا باندې د خاوند نه ګوته کټ شوې ده په دغه کې. بس د هغې نه پس دې وي زما توبه. خو بیا چې ما د دې دا سټوري وکتله نو ما ورته راځه ته خاغدار یې به دا د الله له طرفه ده او دلته کې راشه. نو ډېره زیاته ضرورتمند ده. څو بچي دي؟ زما 4 زامن دي، 2 زامن مې مړه دي د بیمارۍ د لاسه او 2 شته هغوی د وینې کمی دی. او مونږ چې دلته کې دا روژه تېره شوه خو زه د 50 تورپو د چرګانو خپې یوېسم یا ډینډې وېسم په هغې زموږ 2 شپې 2 روژه ماتې 2 پېشمني مونږ کوو. مونږ چېرته غوښه یا بل څه ډینډې چې کوم شي زردانې هغه مونږ وړو د غریبۍ د لاسه. تا دې ځای نه ولې سودا نه وړه؟ بس بیا زما چې د خاوند نه ګوته کټ شو نو بس ما وی چې بس بیا ما توبه وي چې زه نه راتلم. پرون مې خو اخیسته راغلمه بس تاسو بیا ووایئ چې راتلی شئ تاسو زه به درله سبا هر څه وکړم د خیره. ما یې مټۍ به هم درکړم. مټۍ به هم درکړه ته یې نغدې به هم درله درکړم تا راته وي نغدې به هم او بس بیا زه ځکه راغلم ګینې زه بیا هم نه راتلم تا راته وي ما یې به زه په ما حلال شو. دا دې سره ما پرون وعده کړې وه ګینې زه بیا او هم نه مټۍ به هم راتلم. ورکوم دا ونیسه نغدې په دې به نن ځان سره ښکلې هر څه یوسې ښه او سودا هم درکوو ښه صحیح ده. ښه ګرانو کتونکو خو دې سره څوک مدد کول غواړئ نو بلکل ورسره مدد کولی شئ. ډېره مننه.